الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آیت کریمہ کے د متقیانو تذکرہ کوي د 5 صفاتو سره او د هغه 5 صفاتو نه په دې آیت کریمه کې صفات د مؤمنانو ذکر کوي. ښا سره هدایت درې ډلې د هغه سره متعلق دي. هدایت قبلولو نه قبلولو کې یو ډله د انعمت علیهم و هغه ذکر کړه په هدل للمتقین سره. دویم ډله د مغضوب علیهم و هغه په ان الذين كفروا سره. اور دریم ډله الضالین و آپ ومن الناس من یقول آمنا بالله سره. دا درې ډلې دي ګلونو او دا ته اشاره درکې چې ځوانه تکلم د ذالک الکتاب لا ریب فیه مسله شروع کې او قرآن راواخلې نو ستا مخاطب به درې ډلې. څو ډلې؟ درې ډلې به ستا مخاطبین. عوامو کې هم دا درې ډلې جوړېږي، مولان طالبان مکتب فکر کې هم دا درې ډلې جوړېږي. اول ډله المتقین پرهیزګار دي. هغه وی قرآن د الله کتاب د څه ښایسته لګي، څه ناشنا مزه کوي دا قرآن، څه عجیب سرور دی په دې قرآن کې، څه ناشنا مزه ده د قرآن. راشه عقیده او عمل په قرآن باندې جوړ کا. د قرآن مخاطبینو کې دا اولنې ډله ده چې دا قرآن من و عن منی، عقیده په هم ساتي، عمل په هم کوي، وینم د قرآن د پاره توي، اولاړ هم په قرآن دی، دفاع هم د قرآن کوي. دا اول ډله ده. دویم ډله ان الذين كفروا سره ذکر کوي چې کله ته قرآن بیان کې دی به فوراً وی چې دا قرآن نه دی، دا ګورې شر جوړي. فوراً به وی لکه درس قرآن شروع شو اوس وی په محله کې انتشار ته ګوره. او فوراً وی قرآن نشته وی بس گمراهی د خوریږي وی ځان ته ساته وی مونږ ورپسې نه کېږي نو قرآن درس به سواوري. او د دې په درسونو کې مونږ امن نه دی لیدلی، همیشه انتشاري وي. اوس ګوره د اولیاء او بېعزتۍ ته، اوس ګوره د دعاګانو نه د انکار ته، اوس ګوره د هیلې اسقاط نه د انکار ته، ګوره ښه زوړ دین ته دله بلچه ونیوله، غربار به کوي زوړ دین دی لاړه. اوس به نوې خبرې راشي، نوې جونې رالی وي، نوې دودې کېښودو، نه منوي مونږ د دې خلکو نه دا قرآن وي. ٹھیک شو که نه؟ دا هغه دویمه ان الذین کفروا والدي. که ته ورته هر څومره قرآن وی که نه مني نه، سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. الله وی بس دې به ډېر نه تنګې ښه، دې مکمل ستا خلاف ولاړ دی. د نیت دا نه دی کړی چې غوږ ورته کېدم، د دا نیت نه دی کړی چې په خپلو دلایلو د ده په دلایلو سوچ وکم. بس دا لا یؤمنون کې دی. ښه درېیمه ډله ده ومن الناس من یقول آمنا بالله. هغه به وایي یاره دې آیاتونه وایي، یاره دې حدیث وایي، یاره د سره هم داسې ډېر ښه عبارتونه شته، خو یاره زمونږ د جومات مولوي صاحب چې و خو به هم چې په دې غوږ لاس کېښودم وی به چې په یو قدم سره تر عرشه پورې رسي نو ما لیدلی د رفتار د درویشانو. یاره هغه هم وي د څه نه کم نه و، هغه کې هم وي ډېر کمالاتو. وایي دا د دې رښتمې ختمونه به یې وې او یې خېټې نه وه د چرګانو قبرستانو. پوره پل الرحمن مولوي صاحب مخې ته تړلی و.
نو وی هغه خو هم ډېر کلاړي سړی و د مخ نه به وي رڼا هم خطا وي پټکې نه و پوره غویې به به تړلی شي اوږد پټکې و د محراب کې به یې ویښی و نو وي دا هغه هم په حقه و دی به هم په حقه وي نو کله کله وی یاره قرآن وی ډېر ښه لګي خو وي ځینې ټایم د اولیاو پسې شروع شي نو وی چې دا هېڅ نه شي کولی وی چې دا زانګوګانې او دا درب او دا مالګې او شمې او دا شالونه دا ویاسي دي نو وی مونږ هم یو دوه کاریان یو چې چا سره شو خو وی خیر دا زوړ دین ښه دی دا درې ستا مخاطبین دي سو یو د منونکي دي د قرآن مکمل تابعدار د هغې نشانات درته پوره ذکر کوي چې دی به ګوره عقیده به درست وي منځ کې به حاضري که چېرته ضرورت راغی نو ماشاءالله داسې بني چې روپۍ ته یابې وي دي وایي چیڼۍ هم ترې روپۍ نه جدا کېږي نه دی پیسه هم لګوي دی به قرآن هم مني خو ما انزل لک حدیث به هم ورسره مني منکر حدیث به نه وي ٹھیک شو وبالآخرت هم یوقنون اور دارنګ بې دینه به نه په آخرت به هم ایماني دته یې تفصیلي کار ولې پخو خلکو خلک تبصره ډېره کوي نو د دې صفات هم ذکر کړل دی بل باره کې درته ووې سواء علیهم بس که دته تبلیغ کې او که نه کې په ده به خپل ټایم نه ضایع کې په ده به خپل ټایم ده لکه ډېره توجه ورکوي ستا دا درس قرآن به بند کي سیچو ته به درخواست ولیږي چې جي دلته کې لوډ سپیکر یې لګولی دی او مونږ د خوبه وباسي سیچو صاحب خو هم نیک سړي را به چې تا ته ووایي وروره درس قرآن به په لوډ سپیکر نه کې ته نه واوړه دا درېیمه ډله چې ده دې کې خالي ذهن خلک هم شته منافقان هم شته څه پکې خالي ذهن دي هغوی غواړي چې په دین ځان پوه کړو خو چا غلط کړي دي دې دپاره قرآن بیا بیا وایه الله به دې کې خلک چاڼ کوي او تا ته به رالیږي څه په دې کې داسې دي چې په مسله پوه نه دي خو د دنیا محبتونه ورکې ورننوتي دي ډېرې په دې دین څه کار شته نه بس هغې ته وایه کیدی شي قبول کړي کیدی شي په دې خپل حال مړه شي د قرآن مخاطبین څو کسان شو اول څه شو منونکي دویم څه شو مکمل مخالفت کوونکي دریم څه شو درمیانه او ګډ وډ خلک دا د ذالک الکتاب نه بعد به شروع نو اوله ډله چې الذین انعمت علیهم سره ذکر کوله هغه دي متقیان څه دي هدى للمتقین دا قرآن لار ښودونکی د متقیانو ته ابن جریر معنی کوي نورا للمتقین دا رڼا ده د پاره د متقیانو ډیوه ده د پاره د متقیانو چراغ د متقیانو د پاره الذين يؤمنون بالغیب اوس هر سړی ځان ته متقي وایي که نه وایي هر فیر ته چې لاړ شي نو خپلو موریدانو ته وایي چې په آوازه څومره په بر الوزم دومره فیر ګوهر شاه صاحب نشي الوتی هر پیر دا د بل پیر متعلق وایي چې دغه هېڅ کې نه دی اصل کې الله ته زه رسېدلی نو الله فرمایي د متقیانو درته زه داسې نشانات ښیم چې کله د دا نشانات صحیح وپېژندل د تقوا په نوم به د څوک خطا نه کي مونږ خو وایو چې متقي هغې ته وایي چې خېټه یې صحیح غټه وي مونږ خو وایو متقي هغې ته وایي چې جامې یې صحیح ټک یې سپینې اچولي مونږ خو متقي هغې ته وایو چې اوږدې لمنې مونږ خو متقي هغې ته وایو چې غټې تسبیح ورسره اور چې سملي نه تسبیح د کټ د بازو نه درې ځله تاو کي ستا جومات کې هلکه مخکې یو پیرو داسې ابه چې سملاسته درې ځله به دا تسبیح د جومات د کټ د بازو نه تاولې شین پټکي والا مونږ خو وایو متقي هغې ته وایي چې غټه ګیرې پرېښي مونږ خو متقي دې ته وایو چې ډوډۍ ته کینې د پاسېدو شانې نه مونږ خو متقي دې ته وایو چې خېټه د چرګانو قبرستان مونږ خو متقي دې ته وایو چې دومره غټ پټکې والي چې په ناره اوچتېږي نه مونږ خو متقي دې ته وایو چې هر ټیمې مخامخ جیب کې مسواک وي او برتې ویښ کې والي مونږ خو وروره متقي دې ته وایو چې تازه اودسې کړي او ګیرې منګس کړي
دا زمونږ د یا مونږ متقي دي ته وایو چې درګاه کې ناستې پرتوګې نه یې چولې پوزې بهیږي ټول کمیسې د لاړو څښایي او الله 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 مونږ وایو وای دا خو رسېدلی دی وایو که نه وایو دا زمونږ د تقوا نشانات دي مونږ دې ته متقي وایو مونږ متقي هغې ته وایو چې غټ امیل یې غاړې ته اچولی دی شین پټکې هم په سر کړی دی کچکول هم په لاس کې دی او وایي چې خیر راکې او که خیر مو رانه کو الله به مو شل کي دې ته مونږ متقي وایو که نه وایو حضرت ګله دا زمونږ د متقي الله فرمایي چې ته خو دومره لوی خطا شوی چې دوره سره خطا بل څوک وینه متقي نه داسي چې غر کې ناستي لیوني دا وی د الله دوست دی هلکه که څوک دغه د غرونو لیونۍ راولي دا پرتوګې چې هم نه یې اچولې لیدلی دی چې تا نو چې دا لیونۍ راولي او تا ته وایي په کلي کې څوک چې دا ستا دوست دی ته پرې خوشحالېږي که خفه کېږي سړی خفه کېږي چې داسې لیونۍ دی ماله دوست کو د هغه خو پوز هم را بهیږي د هغه خو خولې نه لاړې هم بهیږي دا دې راپسې شی راوستو تنور ور لړونه دی څوک پامجان صاحب دې څه چل گئی نو پامجان صاحب هم پیر ولی دی که نه نو چې ته خپل دوست جوړولو ته نه تیار نو د رب دوست یې څنګه جوړی ستا دوست روغ رمټي او د رب دوست او د رب خاص چې دی نو هغه لیونی دی ستا دوست پرتوګو مچولی دی او عیسري کړی هم دی او د رب دوست چې کوم دی نو هغه هر څه ښکاري صغرا او کبرا هغه چې کوم دی د الله ولی دی ستا د دوست ګیرم منګس شوی ده عطر هم لګولی دي صفا سوتره دی او په صاحبګاډې مخ لاس هم کړي دي او د رب دوست چې دی د هغه پوز هم را بهیږي ګیرې هم ټوله کږه وږه ده او خولې ته هغه کته ګیرې ته هغه لاړې ورننوتي دي دا د دوستان د الله نه دي دا خو د رزق د ګټلو دپاره او د عوامو د وهلو دپاره شیطان خپل جالونه خواره کړي دي الله وایي د متقي اول صفت دا دی الذین یؤمنون بالغیب الذین یؤمنون د متقي اول صفت دا دی یؤمنون چې دی به موحد وي عقیده به سمه وي اوس چې په درګاه کې ناست دی او جارو په تا وایي چې تا له زوی او تا له لور تا له زوی او تا له لور ستا سر خوږې خو ستا باد خو ستا د ملا سک ښه شو هغه خپله مشرک دی نو قرآن خو وایي چې مشرک د الله ولی نشي جوړېدی الذین آمنوا وکانوا یتقون د الله اولیاء هغه خلق دی چې الذین آمنوا ایمان به برابر یؤمنون بالغیب وکانوا یتقون او د شرک نه بزان بچ ساتي دا د ولی صفت دی نو عرض مې دا کو دلته د متقیانو صفات ذکر کړي اول صفت والله ذکر کو یؤمنون بالغیب ایمان بالغیب بلري الله لیدل نه دی خدای بدا منی چې حاجت روا یو الله دی الله لیدل نه دی خدای بدا منی چې مشکل کوشا او حاجت پوره کون کې د عزت ذلت د تبي ټوخي ارس ذمہ دار صرف او صرف یو الله دی الذين يؤمنون ایمان والا صفات باندې با بالکل دی برابر وي او دی بسوي کامل وي اور درست وي اوس ګورا ټول صفاتو کې الله چې د متقی ذکر کوي نو نور صفات به ولرستو ذکر کوي چې منځ بم کوي دا صفت برستو ذکر کوي چې مال به هم خرج کوي دا صفت برستو ذکر کوي چې په آخرت به ایمانی کتب منزله دا خبر رستو ذکر اول صفت چې الله رب العالمین ذکر کوي د متقی نو الذين يؤمنون بالغیب د عقیده صفت ذکر کوي پتہ لګي چې تش عبادت خو ابو جهل عاجز هم کول حاجی ابو جهل نو موردل تبلیغیان وی 250 حجونه کړو ولو کې سړی خو نشو اور تم منس په کور کې کې او په جمعات کې کې هغه منځونه چرته کول بیت الله کې ته دلته الله تعالی سوچت کې د بیت الله خلاف نسی او وی لبیک اللهم لبیک
لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکه وما ملک. دیو جنا عقیده اول ذکر کړه ارصد پتندرو لا ابو جهل 52 حجونه دی تباشی چې هغه الله سره شریک جوړی. دیو جن امام قرطبی رحمت الله علیه بقره آخر کې بوي ان اول ما يجب اظهاره ولا يجوز كتمانه امر التوحید. یقینا لومبه هغه مسله یجب اظهاره چې په عالم د هغه ښکار کول ضروری او لازم دي، ولا يجوز كتمانه او د هغه پټول حرام او ناروا دي. امر التوحید هغه د الله د یووالي مسله ده. نو لومبه صفت مسلمان پکار د عقیده سمشي. د تبلیغیانو دوستانو ته اکثر هم تاسو چې بوزي لومبه د منځ مسله شروع کړي. د منځ نه مخکې د زړه مسله صفا کا. کته وی چې مونږ ورته وایو چې یاره چې الله ورکوي، ډوډۍ الله ورکوي، رزق الله ورکوي، نو دا عقیده خو ابو جهل منله چې باران ورون کې څوک دی؟ لا یقولن الله. الله وی خامها لا یقولن، لام مفتوحه د سره بر راځي تاکید د پاره لا او بیا رستو نون ثقيله راوړل دی او سپسیغه د جمع راوړل دی. لا یقولن الله خامخا د مشرکان وی چې باران ورونکي رزق ورکونکي د چه روټه مالک یو الله دی. خو ورته وی چې امداد کوونکي بغیر اسباب وسوک دی، حاجت سر کوونکي سوک دی، د رام مدد شویلو حقدار او مستحق ذات سوک دی. دک ټیم کې دی وی سو هؤلاء شفاعنا عند الله. دا نیکان خلق چې دی دا د الله نازولی دي. په دک ځای په ټکه مشرکان دي. رب العالمین فرمای چې ترسو دی دا ګنده عقیده نه د پرې خزما او د دی جوړ نه کیږي. دا که د ابو طالب غونده د پیغمبر خدمت کوونکې ولې جوړ نشي، دا که د ابو طالب غونده د پیغمبر پیزار صفا کون کې او سمون کې ولې جوړ نشي، دا که لکه د ابو طالب غونده کې د پیغمبر علیه السلام څوکیداران ولې جوړ نشي. رب فرمایي چې دا عقیده سمه نه ده، که پیغمبر سره جوړ وي خو ما سره نه جوړ دي. نو الذین یؤمنون بالغیب، اول صفت د سره بنیاد د چت نه او د پیلرو نه جوړیږي، که د کته ویخ نه د ویخ د بنیاد جوړیږي. اسلام او انسانیت او مسلمانی د عقیدې نه شروع کیږي. ته په ډېر منځونه وکړه، ته په غټه ګیره پرېږده، ته ول مخامخ جیب کې مسواک هم واچوه، ته په الی آخره که نه برت هم ویخ کې ووه. لیکن چې د هغه عقیده د شرک ده، نو ده کې او ابو جهل کې فرق څه دی؟ په دې خبرو زما پوهېږې؟ نو دې وجې نه عوامو له چې کله محنت کوئ او عوامو ته د دعوت مسله رسوئ او په عوامو کې د اصلاح کار کوي، نو د عوامو د اصلاح طریقه زده کې اول د دې د زړه بیماری سموي. اول څه کوي؟ د زړه بیماری ولا سموي. الله سره جوړ کې د الله مقابله کې د الله دا صفات چې څومره مخلوقات لا قبر لا ولی لا نبی لا جن لا فرشتي لا پټی لا کټی لا ارټ لا غټسټ لا چالم چې ورکړي دي، د دې ټولو نه لري کا او دا ټول تعلقات ول چا سره جوړ کا؟ رب سره. وتبتل الیه تبتیلا، رب سره رشتہ جوړ، مخلوق سره رشتہ توڑ. ویسا شیخ بوي رب سره رشتہ جوړ، مخلوق سره رشتہ توڑ. نو عوام الاول دا زړه صفا کا. دی عوام توای وای کاکا جی ته چې پټی کې تخم کرې نو اول په کونډو واړی ویخ ته پاله ورسې، بیا په کټر را پرېږدی، بیا تینا غټ غټ واخو کاڼې سیټ تکې، بیا ورته ښایسته فصل ولې وای راځه کاکا جي قرآن ته کینو چې دا زړه دله راواړو چې ګند او ډډوزې راښکاره شي. ډیران ته چې بیلچې اړمه کې او د کال زړه ډیرانی لکه اود اتر چې راووتل که نه، هغه ګندونه به ته بار کې پټي جوړ کې نو بیا ورته ښایسته تهم ولې وایه کاکا جي راځه د رب مینه زړه ته وردن نه کوو، خو اول ته دا ګندونه بار کوو، رب سره صلح کوو. نو چې کله د قرآن باندې ولا عقیده سمه کړه نو بیا ورله
عمل د رسول الله علیه السلام په احادیثو برابر کا. بیا ورته وایه که کاجي غم برابر کا، بیا ورته وایه که کاجي خادي دې برابر کا، معاملات دې برابر کا، گاونګيري دې برابر کا، منځ د رسول الله علیه السلام په طریقه کا، ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه کا. په دې قرآن او حدیث بیا د اصلاح شروع کنو چې دنن دې پاک کو تخم دې وکړو، اوس خارج کې وته وایه که کاجي ګیره به برابر کې سنت سره. اوس به ورته وایه که کاجي ګیټې لږې ښکاره که او د مخامخ جیب کې مسواک کېده او دس په سنت طریقه وکړه راشه مونځ ته ودرېږه. نو بیا ورته ووایه چې جي ودرېږې نه داسې ښکلې برابر ودرېږه. اوس که کاجي مونځ به داسې په منډه نه کې لکه د چرګانو ټونګې چې لګې، ښکلې طریقې سره اوس مونځ وکړه. بیا چې دی کله په پټي کې پوله وخي نو ورته وایه که کاجي دا پوله مه وخه دا ګناه دی. بیا چې دی دکانداري او ناف تول کې کمې کوي نو وایه که کاجي تول به ګورې ښکلې سم کې ښه پیسې چې څنګه برابر هلې داسې تول برابر کوه. کې لړي دکاندار به نه جوړېږي چې ګاک لړ شي ته سترګه ووایې چې شوی دی. نه شوی نه دی بس وشو مړه ټیک شو. که کساب وي نو داسې کساب به نه جوړېږي چې تله دې دومره بره ایښې چې تا ته هم نه ښکاري او ګاک چې هغه ځای را روان دی او بډه ګرۍ ته پوهېږي چې پیسې راوباسي نو تا بیا آواز کړه وړوکې بره سکیل ته ویشتي هغه چې راځي نو ته ورته د سره کاتره واله سره د بره هغه خلو یې مله ټینګه تولې کې اخبار کې تاو کې غوټه درې ورکې چې دې ځای کې کولاو نه کي هلته چې هغه لړ شي څنګه ابې کولاو کې دې خولې ته ولولي چې تا دې ټیم چشمې چولې وې که سترګې دې په بډه والې وې دې ګندونو ته پکې نه ګورې هغه ټیم وایي چې هو دا امیر صاحب خو غټه ګیره وه دی الله په غزه وشرموه. ټیک ده که نه داسې که دی نور کاروبارونه کوي بیا به یې سمې خو اول د عوامو له دا عقیده سمه کې دا نه چې ته ورته اول د مونځ مسله شروع کړي او د هغه په عقیده کې دننه شرک پروت دی. نه اول ورله په دې عقیده محنت وکړه توحید ورته وردن نه که او شرک تې را بهر کا. نو چې شرک دې تې را بهر کو نو بیا ورله دې ظاهري بدن ته سنت وردن نه که او بدعت تې را بهر کا. دا عوام به انشاءالله دینداره هم شي او دا به په دین باندې مین هم شي. او کاش زمونږ علما کرامو دا محنت شروع کړو. الذین دا متقیان هغه کسان دي یؤمنون چې دی ایمان لري بالغیب په پټو څیزونو باندې. یؤمنون ایمان لري دی بالغیب په هغه څه باندې چې پټ دي د دینه. یؤمنون بالغیب په پټو څیزونو باندې به ایمان راوړي او د غیب نه مراد ډیر څیزونه دي. اول ذکر کې ایمان. ایمان ګلونو څه ته وایي؟ د ایمان په لغت کې وایي تصدیق ته. څه ته وایي؟ لکه تصدیق ته. او شرع کې ایمان څه ته وایي؟ التصدیق بما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم. تعریف د ایمان ځان سره ولیکه. ایمان څه ته وایي؟ التصدیق بما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم. د زړه نه په دې خبره مطمئن کېدل چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوم شریعت راوړی دی که په شکل د قرآن کې دی او که په شکل د احادیثو کې دی نو دا بالکل حق او سچ دی که زما عقل منی او که نه مني. د ایمان صحیح تعریف چې وکړي نو منکرین حدیث د ایمان نه بار کېږي. وجه دا دی چې د هغې خو ایمان دعوه صرف په قرآن ده او هغه بل علمني چې وي زما ذهن ته مطمئن شي چې دا د قرآن سره برابر دی. دا وحي څنګه شوه چې ستا غونده نجس او بېوقوف انسان ته د تللو اختیار دی ته به اخلې او ته به رد کې. دا وحي پسه شوه. قرآن کې ډېر آیاتونه خپلو کې معارض شته او که نشته. مونږ یو الو بل پرېږدو که دواړه منو. الله رب العالمین یو ځای کې فرمایي ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. دا کافر به د قیامت پر خپل مولا ته مخامخ کړي شي واپس کړي شي. مولا اشته نو واپس به کړي شي که نه. بل ځای الله فرمایي وان الکافرین لا مولا لهم. د کافرانو اړو مولا او مددگار شته نه. یو ځای وایي چې دی به واپس کړي شي یو ځای وایي د دې شته نه نو څه به واپس کړي شي. دواړو آیتونو کې ظاهري تعارض دی که نه دی؟
ته بس کې یو آیت به علی اوس به بل پرې دی ته دواړه آیتونه اخلي داسې معنی کې چې په دواړو عمل وشي دک مثال گل میں قربان میں زوان میں مولوی صاحب میں مفتی صاحب میں مشر میں کشر میں محقق صاحب دک سے احادیث به بالکل چې په صحیح سند راغې دا بنوي چې دا دغه حدیث خلاف دی او دا خو د دغه آیت خلاف دی نه جنه په صحیح سند راغې فورا امنا واخلا قبول کا که ظاهر کې د قرآن معارضو داسې معنی وکا چې هغه تعارض ختم شي او کوي الله رب العالمین ته نتیجه وسپاره خو داسې بیزتی مکوا دا کومه بیزتی چې شروع کړی نو عرض مې دا کو چې ایمان دی ته وی پیغمبر علیه السلام چې سره وړلی دي پاغه باندې ایمان راوړل ځکه پیغمبر علیه السلام دا قرآن مونږ ته د الله په جبه باندې راغلی دی که د جبریل په جبه که د رسول الله علیه السلام په جبه کمې جبې نه چې دا قرآن راوتی دی اکې جبې نه احادیث راوتی دي نو کمې جبې نه چې دا لاریب کتاب راوتی دی دکسې د هغې جبې نه الله لاریب او پاک او صحیح احادیث راوتی دي په دې خبره باندې پوهېږي نو ایمان به په هر هغه سره وړي کوم چې پیغمبر علیه السلام راوړلی دي او پیغمبر علیه السلام قرآن او حدیث دواړه راوړي دي قربان میں نو ته به هم قرآن او حدیث دواړه باندې یو خبره شوه کالتوحید والنبوة والبعث والجزاء تعریف د ایمان یاد شو التصدیق بما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم من التوحید والنبوة والبعث والجزاء وغیرهم په قیامت باندې ایمان ساتل دا ایمان دی مونږه الله لیدل نه دی خدا الله په ذات مو ایمان دی الله مو لیدل خدا الله په ذات مو جنت مونږ لیدل دی زمونږ په ایمان دی جهنم دی لیدل دی لکه زمونږ په ایمان دی ټیک شو کنه دکه چې د الله یو والی باندې زمونږ ایمان دی چې الله شریک نه لري دې ټولو ته وایي ایمانیات نو یؤمنون بالغیب ایمان بلاری دا متقیان بالغیب په پټو سیزونو باندې بالغیب په پټو سیزونو باندې غیب څه ته وایي فقه اللغت کی وایي کل ما غاب عن الغیوب عن العیون هغه څیز چې د سترګو نه پټ دی دې ته غیب وایي کل ما غاب عن العیون د سترګو نه چې کم سیز پټ دی ګل مې دې ته غیب وایي دې ته څه وایي دې ته وایي غیب اور دغه رنګې جنت سترګو ته ښکاره دی که پټ دی پټ دی دې ته وایي عذاب قبر سترګو ته ښکاره دی که پټ دی پټ دی خو دې زمونږ په ایمان دی دې ته وایي علم غیب څه وایي ورته علم غیب او یاد ساته دا زمونږ په حوالې سره علم غیب دی د غیب علوم دي الله رب العالمین په حواله سره نه دي الله نه یو څیز پټ کیدی شي هغه ته خدا ارسه علم ظاهری دي مونږ ته چې نسبت کې نو دي ته وی علم غیب سوی ورته علم غیب یؤمنون بالغیب ایمان بلری دا متقیان په غیب باندې پس باندې په غیب باندې په د متقی او د مسلمان ایمانی دې زنه برلیان یو استدلال کی وګوره مسلمان به په غیب او ایمان لري د غیب او ایمان وی دا مطلب دی چې دا به منی چې اولیاء الله علم غیب ورکړي د باطل او استدلال دا کا مسائل العنکبوتی د جولاګي جالي زوان د باطل یو پہچان دا دی چې داغه دلیل ته وګوري نه عبد چونکه چنانچه لیکن لہذا نه مرکب وی هغه به چونکه د مسلمانانو به ایمان بالغیب وی لہذا مونږ به وایو چې متقیانو ته او اولیاء ته علم غیب حاصل دی دا ته کوم ځای ثابتېږي د دې جوابات وره دلته کې مراد د علم غیب نه څه شی دی دین هغه علم مراد دی
چې الله رب العالمین پټ ساتلی. څه ساتلی؟ پټ ساتلی. نو اوس چې الله رب العالمین یو څیز پټ ساتلی دی، نو هغه چې کله ښکاره کېږي په یو سبب به ښکاره کېږي، هغه سبب دی وحي. څه شي؟ نو د نبی دپاره که مونږ دا ووایو چې هغه ته په وحي باندې د غیب و خبر الله ورکوي، دا ټیک دی. خو د ولي دپاره چې کله ته غیب و علم منې، نو کم سبب د ښکاره کېدو د علومو چې نبی سره دی هغه ولی سره شته. په نبی خو وحي راځي، جبریل علیه السلام ورته راځي، په ولی باندې وحي راځي. نو ولی دپاره چې علم غیب منې یا هغه دعوه کوي، نو اول ته تپوسو که پتا وحي راځي او که نه راځي. که وحي در باندې راځي خو خبره ختم، که د وحي دعوه کوي خو بس بیا د وجنو پرېږدو دی نه. خو که چېرې د وحي دعوه نه کوي، نو دا علم غیب دا پټ څیزونه په کومه واسطه تا ته ښکاره شو، دغه واسطه دې بیان که او په دې باندې څه راوړه؟ دلیل راوړه. او څوک دې داسې استدلال کوي چې یاره دلته کې د غیب نه مراد څه دی؟ لکه هغه حقیقي غیب دی. څه شی دی؟ حقیقي غیب دی. او ایمان چې کوم دی هغه تصدیق دی. هغه څه دی؟ تصدیق دی. او تصدیق چې کوم دی علم دی. څنګه چې تصور علم دی، د علم یو قسم تصدیق هم دی که نه؟ نو د علم یو قسم تصدیق دی. وی معنی دا شوه چې متقیان چې کوم دی نو یعلمون الغیب، دی په غیب باندې څه کېږي؟ پوهېږي. نو جواب دا دی یو چې انبیا او اولیاء دا په غیب باندې نه پوهېږي. وجه د هغې دا ده چې الله رب العالمین فرمایي چې یؤمنون بالغیب، د متقیانو به په پټو څیزونو باندې څه ایمانی. نو چې دا پټ څیزونه هغې ته ښکاره شو، دا پټ څیزونه هغې ته څه شو؟ ښکاره شو. نو د هغې په غیب ایمان شو. ولی خو وی دیتا چې په پټو څیزونو ایمانی، نو د چې ولیدل نو د ایمان په غیب څنګه شو؟ پوه به نه شوی. نو دی خو بیا په یؤمنون بالغیب کې داخل نشو، نو د متقیانو د لیست نه خو دې وباسه. دا خو د ده نه د غورغوشتو هندو جوړ کو، د ولی بېعزتي دې وکړه. دویم جواب دا دی چې ایمان تصدیق دی. څه دی؟ او د تصدیق حکم دی چې دا د مفرد سره نه متعلق کېږي. او غیب چې کوم دی دا خو مفرد دی. څه شی دی؟ نو ظاهره خبره ده چې دې کې به ته تقدیر عبارت منې، او هغه به دای چې دا متقیان په دې پوهېږي چې بأن الغیب حق، بأن الغیب حق، یا بأن الغیب ثابت، چې علم د غیب حق دی، علم د غیب ثابت دی یو د الله رب العالمین دپاره. نو دې ځای کې خو تا چې متعلق حقون او ثابتون راوباسو، نو پاتې پکې څه شو؟ یؤمنون بالغیب، ایمان لري په غیب باندې چې دا جنت او جهنم حق دي. چې کله حق دی نو دینه ایمان بالغیب د ولی دپاره څنګه ثابت شو؟ درېمه خبره، د تمامو مفسرینو په دې اتفاق دی چې دلته کې د غیب نه مراد غیب اضافي دی. ٹھیک شو؟ او څوک چې ته حقیقي اخلي دا قول دی بلا دلیل. یو جواب شیخ عبدالسلام رحمت الله علیه په احسن الکلام تفسیر کې دام ذکر کړی دی چې ته وایې چې ولی سره علم غیب شته، نو بس آسانه خبره وي، دا ګسه دا میدان ولی راوله را دې وستو، دا د زما مخې ته ولی ناست دی. ما زړه کې یو انسه پټه کړه، یو خبره مې پټه کړه، دا غیب شو که نه شو؟ مثال ما په زړه کې راوستل چې زه ځم مردان ته، خو دا خبره زما زړه کې د دې ته خبر نه دی. ده ته ما ووایي چې هلکه زما زړه کې څه دي؟ نو ده سره چې د غیب او علم د په کار دا دی چې پوه شي که پوه نه شي. دی وایي یه خو ستا د زړه نه یم خبره، خو چې نه خبر نو علم غیب تا سره نشته. نو د هر ولی د علم غیب پته ولګېده چې ولی نه یاسې د بوسو بوجی،
که ولی وي خو په غیب به پوه شوی وي خو چې پوه نه شوېږي څه نو ولی نه وي هسې دې په ځان د ولي څه لګولی دی لیبل لګولی دی نو به هر حال یؤمنون بالغیب د متقی اول صفت ذکر کو چې دی به په غیب ایمان لري الف لام میم الله پویږي په معنا د دې حروفو ذالک الکتاب دا پورا کتاب دی لا ریب فیه نشته اس قسم شک او شبهه گنجائش فیه بدی کتاب کی هدن لار خودن کې دا کتاب للمتقین متقیان ہوتا الذين دا متقیان هغه کسان دي یؤمنون چې دی ایمان لري بالغیب په پټو سيزونو باندې